بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 224 سے الدرس التاسع والخمسون یو کم شپیته درس ته درس نمبر 59 دی 59 یو کم شپیته نمبر. نن به ضروری قاعده وایو. په ضروری قاعده کې موږ له درې قاعدې راکړې دي. وای د یو وشتونه تر یو کم سلو پورې یعنی 21 نه تر 99 پورې د عدد تمییز یعنی معدود تمییز یعنی معدود با مفرد یعنی واحد او منصوب بوي یعنی حالت نسبی کی بوي یعنی فتحه بوي په یا په دوا فتحې وي. ٹھیک شو جی. نو د 21 نواله ل 99 پورې چې کوم عدد وي داغه معدود به مفرد او منصوب وي. د 21 پورې د 21 نواله ل 99 پورې چې څومره اعداد دي څومره عددونه دي داغي معدود به مفرد یعنی واحد او منصوب بوي. دویمه قاعده کې وای د هر دهایی نه بعد یعنی هر 10 نه پس یعنی 20 او دی 20 سره چې 10 نور کې 30 چې بیا ورسره 10 نور کې 40 چې بیا ورسره 10 نور کې 50. نو د هر دهایی نه بعد د اول دو عددونو د 20 نه واخله 21 22 بیا چې 23 واخلي نو بیا 31 32 چې 40 واخلي نو 41 42 دغه اول دو عددونو د اول دو عددونو اول جز به مؤنث وي خو چې کله معدود مؤنث وي نو د 21 22 د دواړو کې به د اول جز نه لري 21 کې به یعنی دا راځي 21 نو ګوره د دوو لفظونو نه یوه انسه جوړه شوه یو عدد جوړ شو. ٹھیک شوه. ګورئ دلته 21 اوس موږ سره د یو جزداري د دوو الفاظو نه موږ سره د 21 جوړ شو 21 او موږ به واخلو قلمن. نو اوس وګورئ موږ سره دا معدود چې دی کنه معدود دا موږ سره مذکر دی کنه دې ته به زه ولیکم معدود مذکر دی. نو د دې 21 چې دی کنه 21 د دې د اول حصه نه د اول جز دا به مذکر وي. چې کله معدود مذکر وي نو د عدد اول حصه به مذکر وي. چې معدود مذکر وي نو د عدد اول حصه به مذکر وي. اوس که چېرته معدود موږ سره مؤنث شي مؤنث لکه موږ به واخلو ساعتون چې دی دا ګړۍ ته وایي ساعتون. ٹھیک شو. ساعه نو دا ساعه اوس موږ سره مؤنث دی دا معدود دی معدود زه به ورته اوس لیکم معدود مؤنث معدود موږ سره مؤنث دی که نه. اوس چې موږ کوم عدد اخلو د هغه اوله حصه به موږ سره مؤنث راځي نو موږ به وایو 21 ساعة. نو ګورئ دا دې کې د 21 کې دام 21 ته وایي همدغه 21 چې دی دام دی او دام دی. خو دلته کې موږ دا 21 د دې عدد اول حصه دا اول جز دا مؤنث موږ ځکه واخیستو چې موږ سره معدود مؤنث دی. نو دې نه معلومه شوه چې کله موږ سره معدود مذکر وي نو د عدد اول حصه به مذکر وي او چې معدود را سره مؤنث وي نو د عدد اول حصه به موږ سره مؤنث وي. خو شرط پکې دا دی چې دا به 21 او 22 دې کې دوو کې به وي. ٹھیک شوه. اوس که موږ وایو چې یاره موږ سره 22 ګړۍ دي 22 ګړۍ دي را سره نو بیا به موږ وایو 22 ساعة. ٹھیک شو. نو ګورئ موږ سره په دې کې دا اول حصه مؤنث ده دویم حصه مذکر ده. خو ګورئ دا به صرف 21 او 22 کې وي چې کله موږ سره معدود مؤنث وي نو بیا به موږ سره د 21 هم اول حصه مؤنث راځي او د 22 هم اول حصه را سره د عدد مؤنث راځي ځکه چې موږ سره معدود مؤنث وي. او که چېرته معدود موږ سره مذکر وي نو د 21 هم اول حصه مذکر راځي او د 22 هم هغه به بیا راځي 22 وعشرون
قلما قلما 21 قلما 21 قلمونه 22 قلما 22 قلمونه دقه شانته اوس ګوره 21 ساعه 21 غړی 22 ساعه 22 غړی نو ګوره دلته کې موږ سره چې معدود مذکر دی نو د عدد د 21 عدد اولی سم مذکر ده او د 22 عدد اولی سم مذکر ده خو اوس ګورئ د 23 نه پس نه دی د 23 نه پس چې کله معدود مذکر وي کنه معدود مذکر وي نو 23 کې به د عدد اولی سم مؤنث وي دویم حصه به مذکر وي نو ګورئ اوس د دې معدود دپاره مونږ 23 اخلو 23 نو ګوره بیا مونږ وایو ثلاثه 23 قلما قلما تكشف 23 قلما 24 قلما 25 قلما وګورئ شرط پکې دا دی چې معدود موږ سره مذکر وي چې معدود موږ سره مذکر وي نو د 21 او 22 عدد اولی حصې به مذکر وي او بیا به د 23 نه د عدد اولی حصه مؤنث وي دویم حصه به په خپل حالت وي ګورئ خدا چې کله موږ سره معدود مذکر وي او چې کله موږ سره معدود مؤنث وي کنه نو 21 او 22 کې به د عدد اولی حصه مؤنث وي 21 ساعه 22 ساعه او د 23 نه پس نه دی اولی حصه به مذکر وي اولی حصه به بیا مذکر وي د مؤنث چې عدد معدود موږ سره مؤنث وي نو د عدد به اولی حصه نو ګورئ اوس دا معدود مؤنث دی اوس مونږ د 23 نه عدد اخلو نو مونږ به وایو 23 ساعة 24 ساعة 25 ساعة وجه دا ده چې موږ سره معدود مؤنث دی نو دغه خبرې موږ ته کوي وایي د هر دهایي نه بعد د اول دوو عددونو اول جز به مؤنث وي خو چې کله معدود مؤنث وي نو هغه مې درته دلته کې وي معدود مؤنث دی نو د اول دوو عددونو اولې حصې به موږ سره مؤنث وي لکه 21 نو دا عدد دی دا پوره یو عدد دی 21 نو د دې 21 اول حصه به مؤنث وي او دویم حصه به مذکر همدغه 20 وي خو شرط دا دی چې دا معدود موږ سره مؤنث وي ٹھیک شوه چې معدود مؤنث وي نو دا عدد اول حصه به موږ سره مؤنث راځي او په 21 کې او په 22 کې به دا اول حصه موږ سره مؤنث راځي دا وګورئ دا دواړه چې رايوځي شي دی نه 22 جوړیږي دا دواړه عددونو نه د دې دواړو لفظونو نه یو عدد جوړ شو نو د دې عدد دا اول حصه به مؤنث وي خو شرط دا دی چې موږ سره کله معدود مؤنث وي ٹھیک شو صرف 21 22 کې دا خبره ده دغه شان 31 32 کې هم دغه شان دی دا 41 42 کې هم دغه شان دی دا اوس درېمه قاعده کې موږ ته وایي د 20 او د 20 نه وروسته 20 او د 20 نه وروسته یعنی 30 40 50 دغه یادوي د ټولو دهایانو نه بعد د 3 یعنی 23 نه تر 9 یعنی 29 پورې عدد با د مؤنث تمیز د مؤنث چې مؤنث موږ سره دا تمیز موږ سره مؤنث وي معدود موږ سره مؤنث وي نو د دې لپاره به د 23 نه واخله تر 29 پورې اوله حصه به مذکر استعمالیږي لکه 23 وګورئ دا 23 دا دواړه یو عدد دی 23 یو عدد دی ٹھیک شو نو په دې عدد کې به دا اوله حصه مذکر وي دا دویمه خو همداسې وي د مذکر مؤنث دواړو لپاره یو شانتي وي همدغه مذکر وي خو شرط پکې دا دی چې کله موږ سره معدود مؤنث وي چې معدود مؤنث وي نو موږ سره به د عدد اوله حصه مذکر راځي ګوره 29 دا دواړه چې رايوځي شي دی نه یو عدد جوړیږي 29 د په دې کې هم دا اوله حصه مؤنث ده مذکر ده شرط پکې دا دی چې دا معدود موږ سره مؤنث وي چې معدود مؤنث وي نو 21 22 کې به اوله حصه مؤنث وي او بیا د 23 نه واخله تر 29 پورې به اوله حصه موږ سره مذکر وي صحیح شو جی
ان شاء الله سبق کې ودا بیا مونږ وایو بیا به تاسو باغې باندې بیا پوه کوم دینه مخکې سبقونو کې مونږ اوموي. اوس راته وایي دا خبره دی یادوي چې د 20 نه تر 90 پورې یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90 نو موږ ته وایي د 20 نه تر 90 پورې د حیانې د مذکر تمیز د مذکر معدود تمیز او د مؤنث تمیز د مذکر تمیز او د مؤنث تمیز دواړو لپاره همیشه یو شان وي. یعنی چې معدود موږ سره مذکر وي او که مؤنث وي خو عدد به موږ سره د حیانو دا عدد به موږ سره یو شانتي وي. لکه مثلا ګورئ زه ما 20 رجلا شل سړي رجلا همدقه 20 چې دا د مؤنث دپاره استعمالیږي 20 وګورئ 20 او 20 دواړه یو شانتي دي. امرأة همدقه شان 30 واخله 30 30 رجلا همدقه شان واخله 30 امرأة دقه شان واخله 40 رجلا 40 امرأة 50 رجلا 50 امرأة. ٹھیک شو دي. نو ګورئ دا د 20 نه واخله تر د 90 پورې چې کوم د حیانې دي که نه 20 30 40 دا د مذکر مؤنث دواړو دپاره یو شانتې راځي. نو دغه اوس دا دی ګورئ 30 رجلا همدقه 30 امرأة 30 رجلا. نو ګورئ دې کې موږ سره دا معدود مذکر دی نو دغه مذکر تمیز ورته وایي ها معدود ته د نحویان تمیز وایي. نو عدد موږ سره 30 دی او دا معدود موږ سره مذکر دی او دا عدد دلته کې موږ سره 30 دی او معدود موږ سره مؤنث دی. نو د مذکر او مؤنث دواړو دپاره دا عدد به یو شانتې راځي صرف دا د حیانې. ټیک شو. اوس وایي معانی الکلمات د الفاظو معنی زهریة چې کنه دا ګلدستې ته وایي. دا خلک پکې ګلونه ږدي که نه کم ګیلاس غونته شکل کې وي نو هغې ګلدان هم ورته وایي ګلدسته هم ورته وایي. موږ ورته ګلدسته وایو اردو کې ورته ګلدان وایي او عربۍ کې ورته زهریة وایي زهریه. ټیک شو جي. نو دا یو لفظ دی د هغه موږ معنی دواړه معنی ویلې دا اردو کې ورته ګلدان وایي زموږ هم بعض پښتانه ورته ګلدان وایي موږ ورته ګلدسته هم وایو په اردو کې ورته اکثر ګلدسته وایي. نو دا زموږ د نن ورځې درسو د 59 نمبر درس اولنې سبق صرف قاعدې مو ویلې ضروري قاعدې او د الفاظو د معنی مې زده کړې. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.